أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د صدقه فطر یعنی د سرسایې متعلق یو څو مسائل بیانوم. اول خو دا خبر به زده کړو چې سرسایه په چا باندې لازم ده. دې دپاره اولنۍ دا خبره چې د کم کس سره د 52 تولو سپینو زرو قیمت وي چې هغه نن سبا تقریبا 88-90 هزار روپۍ جوړیږي، نو دا کس شرعي مالدار دی، په دې باندې سرسایه لازم ده. یو دویم هغه کس چې د هغه سره 52 تولې سپین زر وي، صرف 52 تولې سپین زر وي، دا کس هم مالدار دی شرعي. دریم هغه کس چې د هغه سره 7.5 تولې سونه وي، دا کس هم مالدار دی، که نارینه وي او که زنانه وي. څلورم هغه کس چې د هغه سره سامان تجارت وي او د هغې قیمت 52 تولو سپینو زرو ته رسیږي، یعنی 88-90 هزار روپۍ دغې ته رسیږي، دا کس هم شرعي مالدار دی. څلور کسان دا شوله، چا سره نقد وي 88-90 هزار روپۍ، چا سره 52 تولې سپین زر وي، یا چا سره 7.5 تولې سونه وي، یا د چا سره ساماني تجارت وي چې د هغې قیمت 52 تولو سپینو زرو برابر وي. اوس که یو کس داسې دی چې د دې څلورو څیزونو سره د ده نه لږ لږ دي ورسره، مثال په طور چا سره نقد دي او سونه ده ورسره، یا چا سره نقد دي او ساماني تجارت دی ورسره، یا د چا سره سونه ده او چاندي دي، دوه جنسونه یا درې جنسونه را یوځای شوي، نو بیا به د هغې قیمت معلوم کړي. که دا د 52 تولو سپینو زرو قیمت ته رسېدو، یعنی 88-90 هزار روپو ته، مثال په طور د چا سره لږ نقد دي، لږې روپۍ نقدي ورسره دي 1000-2000 روپۍ، او ورسره یوه توله نیمه سونه ده، نو په دې صاحب باندې دا شرعي مالدار شولو، دا 52 تولو سپینو زرو قیمت ته رسیږي، دی به سرسایه ورکوي. یا د چا سره لږې نقد دي او دغه شان ورسره ساماني تجارت دی، که هر څه وي، که تجارت دپاره د دکان کیسه اغستی وي، تجارت دپاره د څاروي اغستی وي، تجارت دپاره د ځمکه اغستی وي، هر یو څیز د انویسټمنټ دپاره اغستی وي، نو د هغې قیمت به د دې نقدو سره یوځای کړي که 88-90 هزار روپو ته رسېدو نن سبا، نو دا کس شرعي مالدار شولو. یا د ضرورت نه زیات سامان د چا سره دی، نو دا به هم د دې نقدو سره یا د دې سونې سره جمع کېږي، بیا د فطرانې په صورت کې په صدقه فطر کې، نو دا کس هم شرعي مالدار دی. اوس چې کوم یو کس شرعي مالدار شولو، نو که زنانه وه نو په دې باندې خو صرف خپله صدقه فطر به، او که نارینه وو نو په دې باندې خپله او د خپلو ماشومانو بچو، کوم چې ماشومان دي د هغه بچو صدقه فطر په دې باندې واجب ده. په نارینه باندې خپله صدقه فطر او د خپلو ماشومانو بچو صدقه فطر واجب ده. دا خو هغه کس شولو چې بچا صدقه فطر واجب ده. اوس صدقه فطر څومره دي، نو په دې کې مختلف اقوال راغلي دي. زموږ د احنافو پکې هم مختلف اقوال دي. یو چې کوم مشهور قول دی هغه دا دی چې په کم 2 کیلو غنم او د دې 2 چند یعنی 3.5 کیلو وربشي، 3.5 کیلو کجوره، 3.5 کیلو وسکې کشمش، یو قول دا دی. دویم احتیاطي قول دا دی چې په کم 2 سیره غنم، دا د 2 کیلو قیمه نه لږ شانته کې زیات جوړیږي، نو احتیاطي قول پکې دا راغلی دی چې په کم 2 سیره غنم، د دې 2 چند یعنی 3.5 سیره وربشي، 3.5 سیره کجوري، 3.5 سیره کشمش. او کم چې مفتابهي قول دی نو هغه 2 کیلو غنم، 4 کیلو وربشي، یا 4 کیلو کشمش، یا 4 کیلو کجوري. بهرحال موږ د 2 کیلو د غنمو علماء کرام زیاتر په دغه باندې فتوا ورکوي، نو د هغې متعلق به خبره کوو. نو د یو کس سرسایه 2 کیلو غنم کم سے کم، یا د هغې قیمت دی چې نن د هغې قیمت نننی تاریخ لکه 5 مئی 2021 د 2 کیلو غنمو قیمت نن زمونږ په علاقه باندې یعنی په بټخیله کې 2200 روپۍ من دی زمونږ علاقایي غنم، او سرکاري ریټ
2250 روپۍ جوړیږي، ځکه 1800 روپۍ باندې من دی، نو د هغوی من هغه 40 کیلو وي او زموږ من 50 کیلو وي. بهرحال 50 کیلو هغه په 25 باندې تقسیم کړو تقریبا 88 روپۍ تی راځي. نو چې 100 روپۍ ورکړي شي د انسان غاړه به ازادي. اوس که څوک زیاته ورکړي نو زیاته دی ورکړي، خیر دی. که 150 روپۍ دی ورکړي، 100 روپۍ دی ورکړي، د کجورو نه دی ورکړي 1500 دی ورکړي، د کشمش نه دی ورکړي 1500 دی ورکړي، 1000 دی ورکړي، خو کم سے کم مقدار د 100 روپۍ دی چې 100 روپۍ دا ورکړي شي نو غاړه به د انسان آزاد شي. اوس چې رمضان شروع شو نو که دا هر کله ورکوي واجب کیږي، خو د اختر په ورځ باندې چې کله سحر وخیږي صبح صادق، لیکن که د هغې نه مخکې څوک صدقه فطر ورکړي نو جایز خبره ده، ورکولی شي. بله پکې لازمي خبره چې کوم حضرات په بیرون ملک کې دي، په بله علاقه کې دي، نو دوی به د کمې علاقې په اعتبار سره سرسایه ورکوي. نو په دې کې هم علما کرامو غوره خبره دا کړې ده چې بهتره دا ده چې په کومه علاقه کې انسان اوسیږي د هغه علاقې د غنمو یا د وربشو یا د کجورو قیمت دی معلوم کې او په هغې باندې دی اندازه ولګي او سرسایه دی ورکي. اوس که په هغه علاقه کې ورکي او که نه په خپل وطن کې ورکي، لکه مثال په طور څوک په سعودي کې دي یا په دوبۍ کې دي یا په عمان کې یا په قطر کې دي، نو دی د هغه ځای د غنمو قیمت یا د وربشو یا د کجورو وغیره قیمت معلوم کې او د هغه ځای په اندازه باندې دي. که هلته کې ورکوي نو هم صحیح ده، او که خپل وطن کې چاته ووایي چې زما دا سرسایه درلیږم یا یې ته ورکړه زه به تاله بیا درکړم، یا د خپل کور کې وکړي زما سرسایه ورکړه، نو د هغه ځای په مناسبت باندې دي سرسایه خیر دی که دلته کې ورکولی شي. دغه رنګې د چې کوم نابالغه بچي دي، که هغه په د سره په بیرون ملک کې دي او که په پاکستان کې دي، د هغه ځای په نسبت باندې د خپل پلار پسې به دا ځي، نو چې پلار یې په کوم ځای کې دی په هغه مناسبت باندې بهتره خبره دا ده چې سرسایه ورکړي شي. البته د کور والی چې په کوم ځای کې ده نو د هغه ځای، لکه سړی په دوبۍ کې دی نو دی د خپله او د خپلو ماشومانو بچو سرسایه د دوبۍ په حساب باندې ورکړي، او چې کوم زنانه د کور وال ده نو هغه که په پاکستان کې د پاکستان په حساب باندې دی دغه سرسایه ورکړي. خري اوس سرسایه چاله ورکولی شي؟ نو دا کم شرایط چې بیان شوله د شرعي مالدار لپاره، نو چې کم یو کس دغه شرعي مالدار وي دله خو سرسایه نشي ورکولی، د دې نه به غریب کس ته ګوري، یعنی چې د 88,000 روپو د سره مالیت نه پوره کېږي، داسې کس له به سرسایه ورکوي. په رشته دارو کې چاله سرسایه ورکولی شي؟ نو په رشته دارو کې چې دی د چا نه پیدا دی، لکه مورو پلارو نیا نیکه ور نیکه ډر نیکه په بل دی پسې، که هغه د مور د طرف نه وي او که د پلار د طرف نه وي دله سرسایه نشي ورکولی. د قرنګې د انسان نه چې څوک پیدا دي زوی لورو نوسي کړوسي، که هغه نواسی دی او که پوتی دی که هر یو دی دوی له نشي ورکولی، او د قرنګې ښځه خاوند له نشي ورکولی سرسایه، او خاوند ښځې له فطرانه یا واجبي تمام صدقات، که هغه زکات دی که هغه سرسایه ده که هغه نظر دی، دې رشته دارو له نشي ورکولی، زوجین یو بل له نشي ورکولی. د دې نه علاوه باقي تمامو رشته دارو له واجبي صدقات ورکولی شي. که دغه ورور وي که خور وي که سخر وي که خواښې وي که اخینه وي که زوم وي، دې ټولو له سرسایه ورکول جایز دي. خجي دا خو د سرسایه متعلق لږ شانته کې بحث و. اوس د زکات په باره کې یا د عشر په باره کې کم ته چې موږ د پټي زکات وایو د هغې په باره کې، چونکې د غنمو موسم دی د هغې متعلق هم یو څو مسایل واورئ. د غنمو چې کم پټې په ټیوب ویل باندې اوبه کېږي، په اوبو باندې خرچ راځي، نو په هغې کې 20 حصه ورکول دي. بس چې څونه غنم وشوله په 20 باندې تقسیم کړو د هغې نه عشر دغه دي ورکړي شي، او چې کم پټې په اوبو باندې په باران باندې اوبه کېږي په اوبو باندې خرچه نه راځي، نو هغه په 10 باندې تقسیمي، هغې کې به 10 ورکړي، یعنی په 10 منو کې به 1 من د هغې عشر ورکړي. که دا لږ شوي او که ډېر شوي د دې کې زیاتوالی او ډېروالی نشته دی. چې کوم په اوبو باندې خرچه راځي نو هغه به په 20 من کې 1 من ورکولی شي. اوس د دې نه به خرچه وباسي او که نه به وباسي،
نو د دې نه به نه د لوګري خرچه وباسي، نه به د ترېشر خرچه وباسي، نه به د سپرېګانو خرچه وباسي، نه به د سرو خرچه وبس چې څومره غنم وشوله، څومره وربشې وشولې، څومره چاول وشوله، هغه ټول چې څومره شوي دي د هغې به 10 یا 20% د په عشر کې ورکول کېږي. وآتو حقه یوم حصاده. دا خو د دانو حساب شلو. اوس د پروټو یعنی د خوبانو، الوچو، شلتالانو وغیره د دې به څنګه عشر وباسي، د دې نه به خرچه وباسي او کنه نو په دغه کې هم عشر دی. که فرض کا په اوبو باندې د دې خرچه راځي نو بیا پکې نصف عشر دی، یعنی شلمه حصه ورکول دي. او که په اوبو باندې خرچه ناراضي نو بیا په دې کې عشر یعنی لسمه حصه ورکول دي، بیا به په لسو کې یوه حصه ورکوي. اوس د دې نه به خرچه وباسي او کنه نو په دې کې د علماو قول دا دی چې د شوکې پورې چې دانې راوشوکې او رشه شي، دې پورې چې څومره خرچه راغلي دغه خرچه به ترېنه نه وباسي. د دې نه پس چې په دې باندې څومره خرچه راځي، یعنی د کریټ خرچه، د کریټ د بندولو خرچه، منډۍ ته د وړلو خرچه، د ګاډي خرچه، دا به ترېنه ټوله بیا وباسي. نو د شلتالانو یا د الچو خوبانو چې کم عشر ورکول کېږي یا نصف عشر، نو چې څومره شوکه وشوله د دې شوکې پورې د دې شوکولو خرچه یا د سپری وغیره د اوبو دا به ترېنه نه وباسي. بس چې څومره د هغې نه وروستو خرچه شوي ده هغه به ترېنه وباسي او بیا به یې په 10 باندې تقسیم کړي، یا که فرض کا په اوبو باندې خرچه راغلي نو په 20 باندې به تقسیم کړي او دغه زکات به ترېنه وباسي. دا یو څو مسایل شوله. الله رب العزت دې د عمل توفیق را نصیب کړي. اوس به طلحه راشي تاسو ته به لږ شانته کې تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا